अस्सलाम वालेकुम कदरमन اوریدونکو زه عرفان الله مروت تاسو په درانه خدمت کې حاضر یم سټوډیو د ریډیو پاکستان ډیر اسماعیل خان او سلسله د ترقی او خوشحالي د ریډیو پاکستان ډیر اسماعیل خان دغه سلسله مقصد دا چې کوم مرز ډیسټریکټس دي چې مخچبه قبایلی او نیم قبایلی علاقې ورته ویل اسلای یعنی د جنوبي وزیرستان ضلع او سب ډیویژن درازینده او کدي جندوله خبره وکړه نو دلته د صحت حواله سره کوم سہولیات دي یا د امروزه د ژوند چې کوم سہولیات دي مختلفه ادارې ورکي نو دا وخت موږ سره ډایرکټر هاسپټل ښاغلی جناب ډاکټر محمد عمر شاه صاحب موجود ده دوی سره به خبر کوو چې د جنوبي وزیرستان د ما سیمې چې کوم خلک دي د غرنګي د جنډوله سب ډیویژن او د درازینده سب ډیویژن چې کوم خلک دي د مفتي محمود هسپتال خدمات څخه پټ نه دي خو دغه خلکو ته دغه سیمې خلکو ته مفتي محمود څرنګه خدمات ورکوي نو ډاکټر صاحب ستړي مه سو مهرباني یاست السلام علیکم سر ډاکټر صاحب ډیره مننه اول که ته موږ ته په لنډو ټکو چې دا ووایې چې مفتي محمود هسپتال چې د صحت چې کوم بنیادي سہولیات دي په کومو شعبو کې ورکولی سي مفتی محمود اسپتال 2005 جب باقاعدہ پلکر شروع کړی دی صحیح د دې سره ارد ګرد ضلعو کې ټانک وزیرستان بکر لکۍ ډیر غازی خان دی صحیح دلته د دغو علاقو څخه ډیر مریضان راځي موږ دلته په کرونا کې ټانک وزیرستان خلکو ته مکمل سہولیات مخ ټسټونه د علاج سہولیات دلته ورکول د موږ سره جدید ترین لیبارټري و د کرونا دپاره د 1500 جلا کې 2000 ټسټونه به ډیلی دلته کېدل د هغو چې بچر مریض تر مړ سو موږ مفت هغه ته کفن غسل امبولانس دغه سہولیات تر کوره پور ورکول ول چې اوس ډېرې خطرې وې اورې دا سہولیات نه وه د موږ سره د صوبې جا کې ام یو جا بعد دلته ډی خان واحد دغه هسپتالو چې دغو ضلعو ته دغو علاقو ته د هغو ټول مریضان دلته موږ د هغو علاج کولی د دې نه علاوه د دغو علاقو څخه وزیرستان ټانک جنډوله درازینده چې کم هم مریضان د تورې جړۍ بی او سی راځي دلته د موږ سره هیپاټایټس سنټر دی موږ هغه ته دلته د ټیسټو سہولیات د علاج سہولیات مفت ورکو هغه ځان سره رجسټرډ کو هغه ته د میاشتې دوا ورکو او چې تر څو پورې موږ فزیشن هغه کلیر کړي نه تر څو پورې د هغو کورس جاری وي دلته د موږ سره بای پاس په نوم باندې یو پروجیکټ کار کوي چې کم د معذورو خلکو لپاره چې پښه کټ وي لاته کټ وي چرته نور داسې معذوري وي پیدایشي یا په بم بلاسټو کې چرته دغه سوکټ سوي نو د هغو سره موبایل ټیم هم دی علاقو ته ځي سکرینینګ کوي دلته هغو ته مریضان ورځي هغه پوره خدمت کوي او ډېر خلکو ته موږ د دې په ذریعه باندې دا سہولیات ورکړي دي اچھا ډاکټر صاحب یقینا زه به د مور او د بچي صحت حوالې سره خبره کوم یقینا دا ډیره لرې پرته علاقه ده د جنوبي وزیرستان سیمه د ټانک سیمه او بیا د جنډولې غریزه علاقه ده د رازینده ګایني وارډ حواله سره خبره کوم د مور او بچي صحت حواله سره چې ګامونه پورته کول سي مفتي محمود هسپتال چې مفتی محمود هسپتال کې د وخت د ګایني وارډ او لیبر روم 24 غنټه کار کوي لګیا دی د هغه زنده مثال دغه دی چې پارون دلته د درازینده پبلک پرایویټ پارټنرشپ ګاینوکالوجست دلته راغه په دې هسپتال باندې د هغې دومره یقینو چې خپل ډیلیوري کیس هم په دې مفتی محمود هسپتال په وارډ کې وکولی دې هسپتال په دې ګایني وارډ کې پروفیسرانې اسسټنټ پروفیسرانې رجسټرار هاوس افیسر شپه ورځ حاضر دي لیبر روم شپه ورځ خلاص دی د ټولې ضلعې نه د ټانک نه د وزیرستان نه خلک راځي او دې سهولت څخه مفت مستفیض کوي ډیره مننه قدرمنونکو ډاکټر محمد عمر شاه صاحب ډایرکټر هاسپټل د مفتي محمود هسپتال ډیر اسماعیل خان او سلسله ترقی خوشحالي چې موږ دا ضروري وګڼله چې ولې نه د مفتي محمود خدماتو باندې موږ رڼا واچو د هسپتال حوالې سره خبرې وکړو واکمنو سره نو ډاکټر عمر شاه صاحب نه خصوصي وخت واخیستی ډاکټر صاحب صحت سہولت کارت خبره به کوو ډیسټریکټ ډي خان په لیول باندې بیا د وزیرستان چې کوم د کې پی کې مرز ډیسټریکټ د صوبایي چې کوم یو ضلعي یو صحت تحصیل سلای نو دغه خلک هم دلته د صحت کو سہولت کارت فائدې ترلاسه کولی شي صحت سہولت کارت مفتی محمود کې د تر شپږو میاشتو نه روان دی دلته زموږ ته چې د صوبې د کم ځین هم څو کم مریض په څه هم بیماری کې راسي نو دلته په او پی ډي کې صحت سہولت کارت کاونټر موجود دی زموږ عمله د هغو د رهنمایي لپاره موجود دی هغه په یو غنټه کې نه
د هغو رجسټریشن وسی هغه ته وارډ کې داخله سي د وارډ نه چې څه هم سلیپان څه شی هم راځي صحت سہولت کارت په ذریعه که د هغه غټ اپریشن وي که د هډوکو اپریشن وي که د ګردې اپریشن وي هغه کې مختلف بیماری دي د هغو لخوا چې کم سہولیات هغو منشن کړي دي ټولو بیماری علاج دلته مفت کاږي مو یې صرف شناختی کارت ګورو چې د چا شناختی کارت جوړ دی هغه 100% صحت سہولت کارت کې الیجیبل دی چې د 18 کالونه کم وي نو موږ د هغه د نادرانه فارم بی جوړ کو او هغه ته هم مخ سہولیات ورکو موږ دا نه ګورو چې دا د ډی خان شارغه دی موږ چې کم مریض مفتی ته راغلی که د کم هم جغوای او د سره شناختی کارت نو موږ دته دا سہولیات مخت ورکو ډیره ښه خبره ډاکټر صاحب په اخر کې بس دا ووایم چې په روان وخت کې څه ګوري به حیثیت د هسپتال ستر افسر نور څور شواله یعنی بهتري په خپل هسپتال چې ویني او ته غواړې چې یاره نور هم دور شواله پکې اوسي موږ د هسپتال کې شپه ورځ لګیا یو د مریضانو د بهتري دپاره دلته زمونږ نورې دا ارادې دي چې دا چونکې د ګومل میډیکل کالج سره اټیچ ټیچینګ هسپتال دی په دې کې د موږ سره مزید د ډیرو واړو د کولاولو گنجایش دی موږ انشاءالله هغه دپاره اوس سایکټري وارډ پوره جوړ کړئ پاکې ډاکټران راغه مریضان داخله دي زنانو دپاره ګوشی وارډ دی سړو دپاره ګوشی وارډ دی خلک ډېر مطمئن دي مستقبل کې موږ دلته یورالوجي وارډ ګیسټرونټالوجي وارډ ډرمټالوجي نیورو سرجري او ټراما سنټر ارادې دي هغه باندې کار روان دی د بی او جي سره موږ خبرې شروع دي او انشاءالله موږ د مریضانو د بهتري دپاره دلته هر قسم مزید نور واډونه کولاول غواړو ډېره ښه خبر ده او که د منونکو ارادې چې چا ځلن دي نو د ژوند په میدان یا چې کومې لوړې زوري هغه مشکلات یا غنډونه نسی پیدا کولای ډاکټر عمر شاه صاحب خدمتونه چانه پټ نه دي ډاکټر صاحب تاسو ډېره مننه چې تاسو ریډیو پاکستان ډي خان ته وخت ورکړی الله صاحب ډېره مهرباني خوشاله قدرمنونکو دې سره خپل ملګري او ورور عرفان الله مروت ته د ریډیو پاکستان ډېر اسماعیل خان سټوډیو نه سره د سلسلې ترقي او خوشحالي ورکو اجازت د الله په امان او وختونه مو په خیر